نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. پرې پرونی روایاتو کې ذکر شوی چې روژه ماتي کې به لږه تادي پکاري چې څنګه ماښام داخل شو بیا فوراً په هغې پسې روژه ماتی پکار دی. اوس دا کم روایت دا حضرت سلمان ابن عامر رضی الله تعالی عنہ نه په دې کې دا خبره ده چې روژه به په څه شي باندې ماتی یعنې غوره څه شی دی. نو روژه په هر حلال رزق باندې ماتولی شي، خو په دې کې د غوروالي خبره ده چې غوره په څه شي باندې روژه ماتول دي. او نبی علیه الصلاة والسلام په څه څیز باندې روژه ماته کړې ده. نو په دې روایاتو کې به یو څو څیزونه ذکر شي. جایز په هر یو حلال رزق باندې دي، خو غوره نمبر 1 تازه کجوري چې کمی تازه ای، که تازه کجوري نه نو بیا عامې کجوري کمی چې مخکې شو کولی شي او څه وخې شوی، او که دغه هم نه موجودې نو بیا یو څو ګوټونه سړی د اوبو وکي، او یا هر هغه څیز چې هغه اور چې کم دی نو نه یې پخ کړی لکه پل فروټ وغیره. په دې څیزونو باندې غوره ده چې یو انسان روژه ماتې وکړي. د دې نه علاوه په هر څیز باندې چې حلالې روژه ماتې صحیح دی خو دا پکې افضل او غوره دی. نو دی فرمایي سلمان ابن عامر رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلاة والسلام نے نقل کے قال، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمیل اذا افطر احدکم یو کس پتاسو کی روجہ ماتی فلیفطر علی تمر نو پکار دا چی پا کجوری باندی ماتا کی فإنہو برکا زکا کجور کی جی کم دینو برکت تے، او کچرتا کجور نوا فإن لم یجد تمرن کده کجوره نه مونده نو فلما بیا رې په اوبو سره روژه چې نو دا ماته کی فإنه طهور ځکه چې دا هم پاکولو والا سیز دی، اوبه هم پاکولو والا سیز دی. نو اول غوره دا په کجوره سره که کجوره نه نو بیا دې د اوبو نه یو څو ګوټونه وکي او پرې سره دې چې کم دی نو خپله روژه دا ماته کی، دا غوره دي. همدې باره کې یو بل روایت تے دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نا دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات. نبی علیہ السلام عادت مبارکہ سو نو نبی علیہ السلام بنا ماخام دا منز نمخ کی روجہ چی کم دینو پلمدو کجور سر ماتولا رطبات اگر کجوری چی بالکل تازه دا ونی نراو شکولش، او فإن لم تکن رطبات که رطبات پنو لمدی او تازه کجوری بنوی نو فتمرات بیاوی پا تمراتو سره نعامی کجوری کمی چی سوخ مخ کی جی کم دینو دا شکولی شوی. نو اول تازه کجوری او که تازه کجوری نوی نو بیا عامی کجوری، او وس کچرتا دوانه بنوی فإن لم تکن او که تمرات پا هم نو نو حسا حسوات ممانو نبی علیہ السلام به یو څو ګوټونه د اوبو نه واغستل، یو 2-3 ګوټه به یې د اوبو نه وکړل، په هغې سره به یې روژه چې نو دا ماته کړه. نو دې کې ذکر وشو د 3 سیزونو. اول نمبر تازه کجوري، دویم نمبر عامې کجوري، او دریم نمبر چې کم دی نو د اوبو څه ګوټونه.
پرې سره نبی علیه الصلاة والسلام روژه چې نو دا ماته کړه نو دا غوره دي. او دغه شان دي چې کوم دی وس دا خبره که چېرته کجوري موجودي نو بیا څو عدد کجوري نبی علیه الصلاة والسلام استعمال کړی روژه ماتې په ټیم کې څو کجورو سره چې کوم دی نو غوره د روژه ماتول. او که دا کجوري او اوبه وغیره نه د دې نه علاوه په بل څیز باندې کم څیز باندې روژه چې نو دا ماتول غوره دي. نو مسند د ابي اعلی کې روایت ته فرمایي راوي کان النبي صلی الله علیه وسلم یحب ان یفطر علی 3 تمرات. نبی علیہ الصلاة والسلام به خوښول چې په 3 کجورو سره روژه ماته کی. او که چېرته کجوري نه وي نو او شیء لم تصبه النار یا پرې سیسیز سره روژه ماته کی چې هغې ته اور نه رسېدلی یعنې په اور باندې نه پخ شوي لکه خشکې میوې پل فروټ وغیره دا ټول پرې کې رالل پرې سره چې نو دا روژه ماته کی. نو دا یو څو څیزونه چې نو ذکر شول تر کجوري دغه شان دي چې کوم دی زړې کجوري کم وخې شوی شو کولی شوي مخکې او دغه شان اوبه څکل شو د اوبو سره شربت لسی وغیره دا هم پکې رالل او د هغې سره سره چې کوم دی نو هر هغه څیز چې کم ته اور نه ور رسېدلی په اور باندې چې کوم دی نو دا نه پخ شوي نو دې څیزونو باندې روژه ماتول دا افضل او غوره دي. او دومره خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې د روژې هر یوه لمحه چې کوم دی نو دا انتهایی قیمتي ده خو بعضې لمحات پرې که ډېر زیات قیمتي همدغه د روژه ماتې را وخت دا انتهایی قیمتي دی. په دې کې اکثر د انسان چې کوم دی نو دعا وغیره ته خیال نه چې برې کې زه دعا وغواړم روژه ماتې په انتظار کې یا د روژه ماتې په تیارۍ کې انسان اخته تر بانګه پورې د ماښام د وخت د داخلېدو پورې نو د ده نه دغه قیمتي ټیم چې کوم دی نو اکثر ځای شي نو دا انتهایی قیمتي وخت دی د دعا د قبلېدو لپاره. په دې ټیم کې الله تعالی دعا چې کوم دی نو دا نه رد کوي. اسې هم د روژهدار دعا ټیم الله تعالی قبلوي. لکه شرح معانی الاثار کې مسند د امام احمد بن حنبل کې یو روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصائم لا ترد دعوته. د روژهدار دعا چې کوم دی الله تعالی نه رد کوي یعنې دا خامخا چې نو دا قبلوي. او خصوصا د روژه ماتې را وخت انتهایی اهم لمحات دي په دغه ټیم کې الله تعالی دعا نه رد کوي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام یو بل روایت حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د روایت د حدیث چې کوم دی نو راوي د ابن ماجه کې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. د روژهدار دعا چې کوم دی د روژه ماتې په وخت کې دا نه رد کیږي. ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. روژهدار دعا د روژه ماتې په وخت کې دا نه رد کیږي الله تعالی چې کوم دی نو قبلوي. نو دغه ټیم کې د دعاګانو ډېر زیات اهتمام پکار دی. هر یو انسان محتاج دی. د هر یو انسان په لکاو ضرورتونه دي. دغه ټیم کې د خپل ضرورت لپاره چې کوم دی نو دعا چې نو دا وغواړي او خصوصا اجتماعي طور چې څوک هغه روژه ماتې کوي کور کې ناستي ماشوماني نور اهل او عیالي نو دیو دی چې کوم دی اجتماعي طور ماشومان دې له ځان سره کښېنئ دعا دپاره نو بیا به د چا نه د دعا ټیم یا دعا د انسان نه چې کوم دی نو دا نه هېرېږي. لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د روایت کې وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدل یقول رسول الله مبارک فرمایل للصائم عند افطاره دعوة مستجابة. د روژهدار د روژه ماتې په وخت کې دعا چې کوم دی نو قبلیږي. نو د به څه کول راوي وایي وکان عبدالله ابن عمر به اذا افطر کله چې به روژه ماتوله دعا اهله وولده ودعا د به خپل اهل خپل ماشومان چې کوم دی نو راوبلل کې به یې نول او د هغې نه پس به دعا چې کوم دی نو دا غوښته. یو دغه ټیم کې انسان چې کومه دعا هم غوښتی شي د خپل ضرورت مطابق بعضې دعاګانې دي چې دا هم د دغه روژه ماتې د دې وخت خصوصي دعاګانې دي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې کوم دی دغې الفاظو سره غوښتلي مختلف الفاظ چې کوم دی نو دي. لکه ابو داود شریف کې داسې الفاظ راغلي اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت اللهم لك صمت
الله ستا دپاره ستا د رضا دپاره مې روژه ونیوه والا رزقک افطرت او ستا په رزق چې کوم دی نو روژه ما ماته کړه. داسې الفاظ هم راغلي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه داسې الفاظ هم دي. روایت موجم الکبیر کې امام طبرانی رحمت الله علیه لک صمت وعلى رزقک افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. داسې الفاظ هم راغلي لک صمت وعلى رزقک افطرت الله ستا د رضا دپاره مې روژه ونیوه او ستا په رزق باندې مې ماته کړه. فتقبل مني الله زمانه قبوله کې انک انت السمیع العلیم الله تا اوریدونکې او علیم ذات. او داسې الفاظ هم چې کوم دی هغه دی ابو داود شریف کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. داسې الفاظ هم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د روژه ماتې په ټیم کې رسوي ذهب الظمأ تنده لاړه وابتلت العروق رګونه لامده شول وثبت الاجر ان شاء الله ان شاء الله اجر چې کم دی نو دا ثابت شو. خدا خبر ذهن کې یاره ساتل پکار دی چې دا هغه ټیم کې چې کله یو انسان په خپل کور کې په خپل رزق باندې چې کم دی نو روژه ماتوي وس که چېرته کې د بل سره روژه ماتې را باندې بل کوي نو د هغې دپاره بیا چې کم دی نور الفاظ دی لکه ابن ماجه کې داسې الفاظ چې کم دی نو راغلی دي چې افطر عندکم الصائمون ستاسو کره دی ستاسو سره دی روژهدار چې کم دی نو روژه ماته کی واکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه. افطر عندکم الصائمون ستاسو سره دی روژهدار روژه ماته کی واکلت طعامکم الابرار ستاسو خوراک تی نیکان خوري وصلت علیکم الملائکه او په تاسو باندې پرشتي دعاګانې چې کم دی نو ووایي. نو دا مختلف الفاظ نو دغه ټیم کې چې کم دی کوشش دا پکاري چې دغه ټیم کې زمونږ نه د روژه ماتې په تیارۍ کې د دعا دا قیمتي ټیم چې نو دا لاړ نشي ختم نشي. بهر کیف دې حدیثونو کې روایتو کې دا خبره ذکر شوه چې روژه دا غوره په کوم څیز باندې ماتول دي په کوم څیز باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام روژه چې کم دی نو ماته کړې ده. الله تعالی دې پر یو څو روایتو عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.